زمارو الله ته رجوع کی. الله د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشحالېږي. بخاری شریف کی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردنوش خوراک سامان او به ارس پراتی او دی یو صحرا ته لاړ، دی ستړی شو، د اس د کوز شو، د خوراک سامان او به ارس په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو او د اس نه کوز شو نو دی له خوب ورغلوده شو چې دی را پاسېده نو اسې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم، زه خو د دې بیابان نه وتیم نشم، دا خو ډېر اوږد بیابان دی، دې کې خو زمري شته، دې کې خو ماران شته، خماران شته، دې کې خو هر قسمه شرمخان شته، اوس به څه کېږي؟ دې غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نه شي، نه اوبه شته اوبه په اس ولاړ، نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ، دې د جون نه مایوسه شو، ستړی شو، وږی شو، تږی شو، جون نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو. دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خاصې مرم، راشه د خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چې ته سا رانه ووته، خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګهانه سترګې وغړولې، اس ورته خوا کې ولاړ، د اس زر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل او مقره د خوراک او سامان پې پروت دی، جون ورته میلو شو، جون خوراک ملو شو، اوبه ملو شو، اس ملو شو، دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وی اللهم انت عبدي وانا ربک، الله ته مې بندی زه دې رب یم، نه په غلطۍ نه خولې نه ووتل، د خوشحالۍ نه، د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ وي سړی پې نه کافر کېږي، دومره خوشحاله دی چې وی الله ته مې بندی زه دې رب، مطلب دا ته مې رب زه دې بندی یم او په ما مهربانه شوې. وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی، الله د مسلمان په توبه د دې سړي نه زیات خوشحالېږي. الله لیکن مونږ توبه نه وباسو، مونږ هسې د قصده توبې وباسو، توبه 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 توبه، دا د قصده توبې دي. توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا، الندم توبه، دا مې نه وې کړې څه خبه یو، دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم، او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا په دې ګناه خو ته نیول کې خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې. درې خبرې، سبحه در کف، توبه برلب، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خندمه آیت به استغفار ما. ډېر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه، اړه کې هماغه ګناه پرتی، شیطان وي د خمې غرق کړي، خمې برباد کړي، خمې غرق کړي او خمې برباد کړي. نو زمارونو توبه به وباسو، خو په سچه توبه به وباسو. الله بل لار زموږ نشته، مونږ څوک الله سره د الله عذاب سره هېڅ نشي کولی، هېڅ مونږ نشو کولی. مونږ به توبه وباسو رب العالمین ته، په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې څه دي دا به زموږ د ګناه د وجې نه وي، الله مونږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي. الله په توبه بیا خوشحالېږي. زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف د بیت الله نه په مکه کې د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کی نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بنشي، دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کی. هسې د ذکر په بنیاد که سړی طواف کوي او دی پکې لبیک وایي نو څه منع نه دی، ذکر په هغه لبیک نه، د ذکر په لبیک اللهم لبیک، خدای دې تا ته حاضر یم. نو دا سړی لګیا دی طواف کې، خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور الفاظ د خولې نه وباسي د وی لبیک. یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې د به وی لبیک، د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک، دا نه قبلېږي. نو دی بزرګ تپوس وکړ د دې سړي نه، وی ته دا اواز اورې چې تا ته کېږي؟ وی یو تا خو چې زه خو هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم. وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک. نو دی ورته وی بیا څه دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري څه لکې کړه څه دپاره کې بیا کې دپاره د تصفا اعلان راځي چې نه قبلېږي. او ته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی دی، ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی یم او زه ورته لبیک ویم. نو دلته خو واقعي نه قبلېږي، ځکه ما ته اواز راکړي چې نه قبلوم. نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم، هلته ورته لبیک چغې ووهم.
ما ته خو دا در معلومو دلته رالم دا بیت الله د خدای کور دی دا در معلومو دلته رالم چغې ورته وم دلته یې نه قبلې بل وښایه بل خوا ځمه پرېږدم نه زه به دقه چغه وم چې لبیک لبیک الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وې لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک ګوره بنیادي څیز دقه دی توبې مقصد دا دی کله کې عاجزي راوله خدای معاف کې که نه معاف کې زه به تا ته سجده لګوم الله بخې که نه بخې د تا نه معافي به غواړم الله که شړی ستا د در نه نظر یو عالم وی په لاره روانو یو ماشوم مور راوایسته او د دروازې نه بار دیکه کوي رخشه اخوشه دې ماشوم د مور ډېره زیاته نافرماني کوله لږه نه ډېره زیاته نافرماني مور ورته نصیحت کو خدا ماشوم نه سمېده اخره کې د مور دې ماشوم د کور نه بار راوایست تا ما له شي کړه دې راله کوه زه مکه ورته کوم زه کوا ته زه نه کوم زه خو دې برباد کړم مال خو جون تبا عذر کېږه چې زما د کور ته بیا را نشي زه خپل کار کوه دا ماشوم داسې سمند دی لاړ نه او دا ماشوم جاړي مور ورته ورجلنده کړه دا ماشوم واپس راغی چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښود او جاړي وده شو لږ ساعت پس مور څه کار پسې راووته چې دروازې کړو که چې وکتل نو ماشوم هغه سلګۍ په خوب کې وایي او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچی وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحمدله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونه بچې ما څو ځله پوه کړې نه دی که نه ما خوشحالې خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ کو ښکلی کو خاورو سره یې اوچت کو خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ماله ما بیماري م راولي تاله به زوی م وجني تاله به رور م وجني تاله به مور م وجني ته به په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې به غل راشي خزانه به م دنه یوسي تکلیف به م دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل نه چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې زه خپل کار کوم مورې چې د مصري سره به کار کومه زه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړک پرېوځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوه واپس کېنه او رب العالمین ته سر ښکته که الله معافي غواړم الله که ته ما ځان نه شړې نظر الله که ته ما لرې کې نه لرې کېږم الله که تا په ما تکلیف راوست مسخرې کړي دي الله که تا ما نه مال بغل راغی بل شی راغی بل شی تکلیف دې راکړه هر څه چې را سره کې خو ستا دا در نه پرېږدم قسم په خدای د دغه مور نه د خدای رحم ډېر زیات دی